ګرانو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. قدرمنو نن زه تاسو ته د حضرت امام ابو حنیفه صاحب یو مختصر شانتي واقعه بیانوم. لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې امام ابو حنیفه صاحب د صبر او د برداشت یو غونډی و. نو یو يهودي وی د یو مسلمان سره شرط کېښودو چې زه به نن امام ابو حنیفه صاحب خامخا غوسه کوم. مسلمان ورته وی چې دا ناممکنه ده، ته امام ابو حنیفه صاحب بالکل نشي غوسه کولی. او يهودي په ضد و او وی چې دا کار به زه نن خامخا کوم او امام ابو حنیفه صاحب به زه غوسه کې راولم. نو دې يهودي ته دا معلومه شوې وه چې امام ابو حنیفه صاحب کم ټیم کې وده کېږي او دا آرام کم ټیم کې کوي او دا شاګردانو ته سبق کم ټیم کې وایي، مطالعه څه ټیم کوي، عبادت څه ټیم کوي، د ټول دته هر څه معلوم شو. د هغه خوب ټیم ډېر کم و او د هغه بیزي ډېر زیات و. نو دا يهودي په داسې ټیم کې تللی دی، د دې مسلمان یې ځان سره ملګری کړی او په داسې ټیم کې ورغلي چې په کم ټیم کې دا امام ابو حنیفه صاحب آرام کوي. نو دا په هغه ټیم کې تللی دی. په هغه ټیم کې چې دی تللی نو ده ورته دروازه ټکولې ده. نو وایي چې دا کمره هم داسې په اوچت ځای کې و، نو دا چې به راتلو دې دروازې ته رارسېدو نو دې کې هم لکه څه فاصله وه. نو چې دا کله راغلی دی نو دې يهودي ورته ویلي چې یاره جي زما یو سوال دی، د دې جواب راته پکار دی. هغه ورته وایي چې وایه سوال دی، جواب به درله درکړم. هغه ورته لږ خاموشه شو او بیا ورته وایي معذرت غواړم. دا يهودي ورته وایي زما نه په دې ټیم کې دا سوال هېر شو. امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي ټیک شوه، دوباره راشه، کله چې د سوال یاد کو بیا راته راووایه. نو هغه چې کله دوباره راغلی دی لږ ټیم بعد، یو 10 منټه بعد یا 100 ټیم بعد راغلی دی، دوباره یې دروازه ټکولې ده. بیا امام صاحب راغلی دی او يهودي ورته بیا دوباره وایي چې یار زما نه سوال بیا هېر شو. هغه ورته وایي ټیک ته چې کله درته رایاد شو بیا تپوس وکړه. په دې اخر دا چې بیا کله دا په درېیمه پېره دروازه وټکوله نو امام صاحب ورله راشي او ورته وایي چې سوال دې یاد شو؟ وایي او سوال راته یاد شو. نو وایي وایه ستا څه سوال دی؟ يهودي ورته وایي ما دا تپوس کوو چې د دې انساني پوزلی یعنی د انساني ګندګۍ خوند څنګه وي؟ امام صاحب ورته ډېر په خنده پیشانۍ سره جواب ورکړو، وایي چې د دې خوند خوب. بیا ورته دوباره دا يهودي وایي ولې تا دا څه کړي دي؟ هغه ورته وایي نه. نو بیا تا ته د دې څه پته ولګي چې د دې رنګ خوند خوږ دی؟ هغه ورته وایي چې دا د مشاهدو نه دا ثابتېږي چې د دې خوند داسې دی. نو هغه وایي څنګه؟ نو هغه ورته بیا وایي چې په کوم شي باندې مچ کیني نو د دې خوند به خوږي، ځکه چې مچ په تریخ شي نه کیني. نو يهودي مایوسه شو او د امام ابو حنیفه صاحب له بیخي غوسه ورنرله او خاموشه يهودي لاړو او مسلمان ته شرط وګټو. زما عزتمندو په دې قصه کې یو خاص میسج دی او هغه میسج دا دی چې نن سبا موږ د خپلو لیډرانو او د سیاسي پارټو دپاره دومره حد کراس کوو چې په کور کې ناستې هغه خویندې ماندې چې پردهدارې حیاناکې او پاکدامنې خویندې هغه موږ په کنځلو باندې دومره بې عزت او دومره بهتانونه ولګو په یو بل باندې. نه خو هغه موږ پېژنو چې دغه زنانه څوک ده او دا د چا خور لور ده، د چا بیبي ده. خو د یو سیاسي بغض کې راغلي او که یو کس ویډیو وکړي جو بل باندې پته ولګي هغه خور او مور یو بل له وکنځي. دا ډېر یو خراب عادت دی. زموږ په دې نن سبا خو هر چا ته دا پته چې دا فیسبوک او دا ټلیفون چې کوم دی نو دا یو طرف ته ډېر ښه دی خو بل طرف ته دا یو زهر دی، یو داسې خطرناک جراثیم دی چې دا خورېږي او د دې نه چې کوم دی نو موږ دا په ښه طریقه استعمالېدی شي، په بد هم استعمالېږي. نو مهرباني وکړئ، ګوره زموږ ته مثالونه زموږ د پیغمبرانو نه موږ ته پاتې دي. که فرعون ته وګورئ د هغه بیبي آسیه بیبي وه. نو چې پیغمبر دغه فرعون ته کنځل کېږي نو څوک به کنځلی کېږي؟ په دې موږ ته سوچ پکار دی. بل طرف ته کنعان باندې سوچ وکړئ چې د کنعان پلار څوک و؟ که کنعان ته کنځل کېږي نو چاته دا کنځل وشو؟ بیا بل طرف ته ابراهیم علیه السلام ته سوچ وکړئ، که ابراهیم علیه السلام دغه لکه دغه پلار څوک او بیا چې کوم دی ابراهیم علیه السلام د پیغمبر و. نو دغسې مثالونه دي. یو سړی که فرض که خرابې خبرې کوي کېدای شي دغه مور خو داسې نه وي، دغه خور خو به داسې نه وي که نه. د هغه باندې تاسو د هغه په خبرو د یو بل خویندې میندې مه کنځئ. دا یو ډېر غلط روایت سټارټ دي او د الله د رضا لپاره دا خبرې که چا باندې بده لګي برداشت کوي. د امام ابو حنیفه صاحب غونډه کې د صبر ماده په ځان کې پیدا کړو. مونږ ته پکار ده چې د یو بل عزت وکړو، د یو بل قدر وکړو. او دا هر چا ته پته ده چې سړی وایي چې زه عزتمن شم نو د بل عزت وکړي، د بل قدر دې وکړي، برداشت دې وکړي. الله تعالی دې په موږ کې د برداشت ماده پیدا کړي.